बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 3 दे च फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q if x plus 1 and x minus 2 are factors of x cube plus px square plus qx plus 6 تاسو ته وی چې د p ویلیو معلومه کې او د q ویلیو معلومه کې کچره x plus 1 او x minus 2 چې کوم دا هغه د دې پولینومیلز فیکټرز وي د فیکټرز مطلب دا دی کچره مونږه په دې کې د p او q ویلیو فوټ کو او دا پولینومیل مونږ په x plus 1 او x minus 2 باندې ډیوایډ کو نو د دې نه چې کوم ریمایندر راځي هغه مونږ سره 0 راځي نو مونږ ته دا ویل چې x plus 1 چې کوم دا د دې یو فیکټر دی نو د دې نه به کوم د مونږه ویلیو روباسو چې کوم لینیر فیکټر جنرال فارم دی x minus a دا به تاسو کمپیر کې دې سره نو دا بشي x plus 1 یا دلته کې چې کوم دا x minus a is equal to x دا مونږ لیکلی شو minus into minus 1 نو د a ویلیو دلته کې مونږ سره رااله minus 1 رااله او د دې لپاره کچره د x minus 2 لپاره مونږ کمپیریزن وکړو نو دا بشي x minus 2 یعنی د a ویلیو چې کوم دا هغه سره راځي 2 راځي نو دا دوه ویلیوز چې کوم دا ویلیوز به تاسو یوز کې یعنی دا د دې روټس دي دغه ایکویشن د دې پولینومیل چې کوم دا روټس دي کچره تاسو په دې کې په دې پولینومیلز کې د x په ځای -1 فوټ کې او د x په ځای چې کوم د 2 فوټ کې نه د دې نه بتاو سره دوه ایکویشنز جوړ شي هغه ایکویشن بتاو سال کې نه دا غي نه د p او q ویلیو روزي او دا به موږ په ساينټیټیک ډیویژن باندې کوو نو په ساينټیټیک ډیویژن باندې چې کله دا موږ کوو نو تاسو به د دې اول چې کوم د په -1 باندې وکي بیا به کوم دا په 2 باندې نو د دې دا کوفیشنت پر حواله د دې کوفیشنت چې کوم دا هغه 1 دی دلته کې p دی پر وسی چې کوم دا q دی او بیا لاست کې 6 نو اول بتاو سو دا په -1 باندې سو کې ډیوایډ کې دا 1 په خپل ځای راشي 1 د -1 سره زره وکړي نو -1 راځي نو دا بشي p -1 p -1 لږ په -1 کې ضرب ورکې -1 له p کې ضرب ورکې نو -p رااله او -1 له په ماینس کې ضرب ورکې نو +1 راغی نو دا بشي q -p +1 بیا به دې -1 له بده کې ضرب ورکې نو دا بشي -q او ماینس به ضرب شي نو پلس p براشي او -1 او +1 له چې ضرب ورکې نو د دې ناراضي -1 یعنی دا بتاو سر راشي p +p بیا -q او -1 او +6 چې کوم نه د دې نه راځي +5 راځي نو یو ریمایندر تاسو سره دا راغی تاسو ته ویل چې دا x plus 1 چې کوم دا د دې پولینومیل یو فیکټر دی د دې مطلب دا دی چې دا ریمایندر به تاسو د 0 برابر فوټ کوي ځکه ریمایندر دا به ال د دې فیکټر وی چې ریمایندر مون سره راځي 0 راځي بیا چې کوم دا تاسو لیبل ویلیو درکړل چې x - 2 د دې یو فیکټر دی نه د دې نه پس پتا تاسو دا سیم کولی شي چې دا پولینومیلز بیا دوباره واخلې او تاسو په -2 باندې ډیوایډ کړئ نو تاسو سره بدلته یو بل ریمایندر راشي او کنه دا پروسس تاسو کنټینیو ساتئ نو دا شان د تیر لپاره به کوم نه تاسو دا چې کوم نه دا به په -2 ډیوایډ کې نو دلته کې وسو کې دلته کې به دا 1 په خپل ځای راشي -2 له 1 کې ضرب ورکې -2 راځي نو دا به شي p -2 -1 نو -3 راځي -2 له بیا په دې کې ضرب ورکې نو -2p بشي او ماینس په ضرب خوري نو دا به -2p شي او -2 او 3 له چې ضرب ورکې نو +6 ته راځي نو دا به شي q -2p او -p نه -3p راځي او +6 نو دا به شي +7 یعنی دا چې کوم د تاسو سره بل ریمایندر راغی تر دې چې پوره بدا ملټیپلیکیشن خو دا تاسو سره سیکنډ ریمایندر راغی یو r راغی بل چې کوم دا r1 اوس تاسو ته وی چې دا x + 1 د دې فیکټر دی او x - 2 د دې فیکټر دی دې مطلب دا چې دا ریمایندر بتاو سره د 0 برابرۍ کچری تاسو پکې د p q ویلیو پټ کې نو p - q + 5 = 0 دا یو ایکویشن راغی او بل وشي تاسو سره -3p + q +7 = 0 دا تاسو سره چې کوم دا دویم ایکویشن راغی یعنی دا ریمایندر به تاسو د 0 برابر چې کوم دا نسو کې پټ کې اوس که چېرې دلته کې دا ایکویشن 1 او 2 چې کوم دا مونږ جمع کو اډ ایکویشن 1 and 2 نو دا ایکویشنز که چېرې مونږ جمع کړو دا به شي p - q + 5 = 0 دا به شي -3p
plus q plus 7 is equal to 0. نو دلته به دا q سره ختم شي minus 3p plus p نه چې کوم ده minus 2p راځي او plus 7 او plus 5 نه چې کوم ده نو تاسو سره plus 12 راځي is equal to 0. نو د دې نه به تاسو د p ویلیو روباس بدیږي به چې کوم ده تاسو د فی ویلیو روباسئ دا 12 به هغه سیټ ته وړئ دا به شي minus 2p is equal to minus 12 یا ماینس په ماینس سره ختم شي نو 2p is equal to 12 او د پی ویلیو چې کوم ده نو هغه سره شي 12 په 2 ډیوایډ کړئ نو 6 راغی یعنی دا تاسو سره د پی ویلیو رااله. اوس په چې کوم ده تاسو د کیو ویلیو روباسئ نو د کیو ویلیو دپاره به چې کوم ده ایکویشن 1 چې کوم ده په دې کې به تاسو ویلیو فوټ کړئ نو ایکویشن 1 موږ سره دی ایکویشن 1 p minus q plus 5 is equal to 0. دا ایکویشن 1 دی په دې کې به تاسو د p ویلیو فوټ کړئ هغه د 6 نو 6 minus q plus 5 is equal to 0. 6 plus 5 نه 11 راځي minus q is equal to 0 یا q به هغه سیټ ته واړوئ نو 11 is equal to q. نو د q ویلیو چې کوم ده هغه تاسو سره راله 11 رااله. تاسو ته مو ویلو چې د p او د q ویلیو معلومه کې خو کچره تاسو ویریفیکیشن کوئ نو د p دا ویلیو او د q دا ویلیو چې کوم ده هغه دلته کې تاسو فوټ کې په دې ایکویشن 1 کې نو دا به تاسو سره د 0 برابر راځي یعنی p ویلیو 6 ته او د q ویلیو 11 ده او دا پلس 5 ته نو از ایکوال ټو 0. نو تاسو کته شي چې 11 ماینس 11 از ایکوال ټو 0. د دې مطلب دا کچره دلته کې په دې ځای کې تاسو د p او د q ویلیو فوټ کې نو دا ریمایندر بتاو سر 0 راځي چې ریمایندر 0 راغی د دې مطلب دا شو چې دا ماینس 1 چې کوم دا د دې پولینامیل یو روټ دی او چې کله دا د دې روټ وي نو دا بیا د دې فیکټر هم وي. نو د فیکټر مطلب دا دی چې دا به دا ګیون پولینامیل پورا ډیوایډ